أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. واقعہ د آدم علیہ السلام روانه وه. آدم علیہ السلام سره مخکې لوث شوی په جنت کې به اوسیږي، خو دې ونې ته به نه نږدې کېږي. آدم علیہ السلام خبره منل و خو هیر شوته، خبره هیره شوې وه. الله وایي د هغه قصد د دغې ونې نه و. الله وایي ولم نجد له عزما، ما د هغه په زړه کې عزم نه و موندلی چې هغه پخه اراده کړي د هغې په قصد باندې کړي، نو دغسې نه ده شوي. ملائکو ته مونږ ویلي وو آدم علیہ السلام ته سیده وکړئ، نو ټولو سیده کړو، مګر ابلیس نه و کړي، انکار یې کړو. نو آدم علیہ السلام ته مونږه په ښکاره باندې وښوده چې دې ابلیس تاسو دا الله د حکم نافرمانی کړله، نو ستا حکم ستا خبره به څه ومني؟ نو دا ستام دشمن دی او ستا د ښځې هم دشمن دی او د الله هم دشمن دی، نو دی به تاسو په قلاره پرېږدي نه، نو تاسو د جنت نه ورباسي چېرته. که د جنت نه ووتئ نو مشقت کې تکلیف کې به پرېوځئ. جنت کې خو مزیدی لوږه پکې نشتی، تنده پکې نشتی، نور څه تکلیفونه، نور څه داسې چې هغې کې سړي ضرورت وي او هغه نه میلاویږي، داسې شی نشتی. تنده پکې نشتی، غرمه پکې نشتی، ګرمي پکې نشته، یخني پکې نشتی. شیطان خو خپل شیطانی کوله، نو آدم علیہ السلام ته قسمونه کړي و، ځان یې خیرخوا ظاهر کړو. وی تاسو ته ونه د همیشوالي خیم او داسې بادشاهي به ته میلاو شي چې زړیږي به نه. آدم علیہ السلام یو هغې ونې نه وخوړه، نو کله چې وخوړه نو د هغې عورتونه هغې ته ښکاره شو. بیا هغې لګېدل ځان باندې پاڼې د جنت چسپان کولې. آدم علیہ السلام ته چې کم حکم شی او کم لوز ورسره شی او د هغې خلاف امر کاري وکړو، کم حکم کومه خبره چې شو نو د هغې خلاف یې وکړو. څه دپاره یې کړی و؟ یو مقصد دپاره یې کړی و، خو فغوا هغې مقصد ته ونه رسید. نو د آدم علیہ السلام چې څه کړلی نو خلاف امر کار یې کړلی، خلاف اولا کار یې کړلی، نو په هغې باندې ګناهګار نه دی. نو د آیتونو کې الله رب العزت د هغه د غوروالی تذکره کوي، په هغه باندې د مهربانۍ تذکره کوي، د هغه د هدایت د کلکوالي تذکره کوي. لیکن کومه خبره چې شوې ده نو هغه شوې ده. وس د هغې ونې د خوراک د وجې نه جنت کې پاتې کېدل نه کیږي، نو ته به وځې وس. داسې میلمه راشي
ته میلمه ته هو د بل ځای نه راغلی خو دلته کې په دې باغ کې دا ونه ده د دې ونې نه ونه خوري که نه دا د سړي خېټه خرابوي په دې وخت کې نو بیا دلته کې موږ سره انتظام نشته ګورئ ښه خېټه دې خراب شوه نو انتظام نشته نو بیا به بل ځای ته ځې جنت هم دغسې ځای و په هغې کې لیټرین نه و نو آدم علیه السلام چې هغه ونې نه وخوړه نو هغې کې د بولو تقاضه پیدا شوه نو اوس بول کم ځای کې وکم دنیا ده که نه څښا ځای دی هغې ته ځه دنیا وایي څښا ځای ته نو دنیا ته یې راولېږو زه دلته کې هغه سړي وی بعضې خلک چې هغه عادت یي په لیټرینونو کې نو هغه چې بیا بهر ته صحرا ته لاړ شي نو هلته کې بیا ورته تکلیف وي لیکن بعض سړی چې هغه بهر عادت یي نو هغه هر ځای کې تلی شي نو هغه یو سړی و چې ته په ښار کې ورته تقاضې ضرورت جوړ شوی و نه ګرځېده ځای ورته نه میلاوېدو کم ځای ته لاړ شم پټ ځای چېرته خالی ځای چې هلته کې چې زه خپل ضرورت پوره کم نه میلاوېدو بیا چې خپل ځای ته راغی وي قربان شم د دې ځای نه چې هر ځای د غولخانه ده وي مثال دی خو ځای نه و ښار کې خو ځای نه میلاوېدو کم ځای کې دلته کې چې لاړې چې بس خپل ضرورت پوره کولی شي ورپسې تذکره د قرآن کریم نه د اعراض کوي چا چې قرآن کریم نه اعراض کړلی نو ژوند د دنیای هم تنگ دی او وروستنی ژوند هغه هم خراب دی قبر هم خراب دی هغې تذکره کوي پکې ثم اجتباه ربه بیا غوره کړلی هغه لره رب د هغه یا ثم دا خبره مو واورئ ثم وایي د راضي تراخي دپاره نو تراخي په څه کې به خبره کې او دا خبره واوره چې الله رب العزت هغه غوره کړلی ګورئ داسې نه چې ته به ځانه خبرې شروع کړي اجتباه ربه فتاب علیه نو الله مهرباني کړله په هغه باندې وهدا او کلک کړلی په هدایت قال اهبطا منها جميعا نو اوس هغه بعضې سړی خو یې دیسې بعضې کوربم کله شیطانی وکړي میلمه له په خوراک کې جاړ ول ورکړي نو هغه بیا خوب نه کوي بیا یو وخت په د کمرې او یو وخت په بیا د لیټریني نو چې کله جاړ دی وله ورکړو نو هغه جاړ به وس ته شل پیرې وی زما توبه ده هلکه ما دا کار کړی خو څو ته وس توبه وباسم غلطي را نشي ده نو که ته شل پیرې ووایې غلطي شوي ده نو هغه جاړ خو به خپل کار کوي که نه یو سړي په هیره باندې زهر وخواړه نو څه به کېږي وایي دا خو په هیره خوړلی نو دا به سړی نه وجني دا زهر به خپل اثر نه کوي نه په هیره یې خوړلی نو دا زهر به خپل اثر کوي لیکن ګناه به نه وي ورته چل خیال یې دا و چې دا چېرته د خېټې دوایي ده یوې خوړه هغه د زهر وه بعضې خلک کوي داسې څاروي له دوایي راوړله د هغې د خېټې دپاره نو هغه څاروی یې خوري یا نه خوري یا پاتې شي ده د زما خېټه هم ښه نه ده جو هغه څاروو هغه دوایي راغسې په خپله یې خوړله نو چل به کوي چل به کوي که نه کم چې د هغې نو دا قصه نو آدم علیه السلام هغه ونې نه خوړله نو وس دغه ونې نه چې اخورې نو د هغې نه وس مخې ته د بولو تقاضه به پیدا کېږي
نو بولو زه خودل تګشته نه نو اوس بهر ته وځي کنه نو جنت نه بهر ته وځي. قال اهبطا منها جميعا نو الله وی کو شي د دې زینا ټول اهبطا منها جميعا کو شي تاسو دواړه د دې زینا ټول بعضکم لبعض عدو باعث تاسو نه بي د باعث د پاره دشمنان. آدم علیہ السلام دے نو د آدم علیہ السلام سره د آدم علیہ السلام اولاد هم دی که آدم علیہ السلام بعض خبره راضی دي سي خلک کوي که آدم علیہ السلام دغه ونې نه خوړلې او آدم علیہ السلام د هغه ځای نه جنت نه راوته نو موږ به کم ځای کې وو نو موږ هم هلته وکنه خو موږ د هغه وسیع یو نور څه خو نه یو. آدم علیہ السلام په جنت کې جو موږ به ورسره هم جنت کې وو. چاوی جنت زید توالد تناسل نو نو دانے بھانکڑا بابا تا آدم علیہ السلام ته هغه دانه چې د خوراک داغي بانه ته جوړ کړه وزا دلته توالد تناسل نه کیږي دلته نسل نه زیاتیږي نو دا بانه شو. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو باعث تاسو نه به د پاس د پار دشمنان. چې ګوره دشمنی لیا د انسانانو دشمنان دي کنه انسانان الته یو سره شیطانم پکې ملګری شه ده نو شیطانم د انسان دشمن ده نو شیطان د ټولو دشمن ده د ټولو سره دشمنی کوي او انسانانو کې لک خلق دي چې هغه د شیطان سره دشمنی کوي نور سره دوستی ساتي ای بعضکم لبعض عدو باعث تاسو د باعث د پاره دشمنان دي. نو ډېر خلق دي چې د شیطان خبره نه مني او ډېر دي چې مني. فإما يأتينكم مني هدى پس کله چې راشي تاسو ته زما طرف نه هدایت فمن تبع هدايا نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا يضل ولا يشقى نو نه باغ گمراه کیږي په دنیا کې ولا یشقا او نه باغ بدبخت کیږي په آخرت کې. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې اعراض کو زما د ذکر نه زما د یاداشت نه زما د توحید نه زما د قرآن نه فإن له معیشة ضنکا نو یقینا داغه د پاره ژوند به ډېر تنگ ژوند به تنګي په دنیا کې بم تنګي. دویم دا ده فإن له معیشة ضنکا داغه ژوند د برزخ چې دی ناغه به تنګي د قبر ژوند د برزخ ژوند هغه تنګي. نو ورپسې ونحشر یوم القیامت اعما او راپورته وکړو موږ دلته د قیامت پر باندې ړوند قیامت پر باندې چې دی راپورته شونه دی بړونی. نو یاد اوي چې ظاهري ړوند وي دا سترګې ظاهري سترګې چې دا به نه غړيږي دا بړندي لکه مخکې ویلو زور وکا دلته کې وي اعما ړوند وي. دویم اعما ویل کېږي د تم چې دی یو بصیرت ته نو یو بصارت ته نو بصارت باندې ستر ظاهري سترګو باندې ړوند دی نو بصیرت باندې ړوند دی عقل امکار نه کوي دلیل ملیل د دې چل ول نه ورځي وس نو د قیامت پر باندې به دیړونی د دلایلونه. قال رب لما حشرتني اعما نو دی بو یا الله ولې تاسو راپور د ګړمړون ز ظاهر ړونو مدا ړون راپور د شوم دا ولې وقد كنت بصيرا یقینا زخو ما ډیر لیدونکې ما خو ډیر سلیدل وس وسنینم دوی مدا لما حشرتني اعما یا الله ولې تا راپور د ګړم ز دغه سي د دلایل نه خالی خبر هم نشم کوله خبره مې زین ته ناراضي وقد كنت بصيرا یقینا زخو ما ډیر بصیرت والا زه ډیر خلطو ما ډیر خبرې مې کولې ډیر وکیلو ما او دا وکالت اوس په کار نه راځي التا ولې دنیا کې قرآن پر خو دے دے توحید پر خو دے دے نو په کار نه راځي وس. قال كذلك اتت آیاتنا فنسیتها نو الله بو ته دغه سي راغلو تا تا آیاتنا زما فنسیتها نو تا پر خو دیو تا هیر کړیو پر آیاتونه دې پر خو دیو هغه یادول دې پر خو دی داغي ویل دې پر خو دیو ناغي باندې عمل دې پر خو دیو. وکذالک اليوم تنسى دارنګ نن روزه تم دغه سي پر خو دې شوي
تم دغسې پرېښودی شوی، نو تعلم هغه دلایل ستانه اغستی شوي دي، هغه تا ته نه درځي اوس، ستانه بصیرت اغستی شوی دی، نو ته اوس نه وکذلک نجزي من اسرفا، دارنګې بدله ورکوو موږ هغه چا چې د حد نه تجاوز یې کړی، ولم یؤمن بآیات ربه، او ایمان یې نه دی راوړی د خپل رب په آیاتونو باندې، ولعذاب الآخرة اشد وابقا، او خامخا عذاب د آخرت چې دی هغه ډېر سخت دی او باقي پاتې کېدونکی دی. عذاب چې دی نه همیشه دی، باقي به پاتې. هغه چا دپاره چې هغه حد نه تېروتل دی، ایمان یې نه دی راوړی په آیاتونو د الله باندې، شرک یې کړلی، کفر یې کړلی، الله عذاب په آخرت کې هغه ډېر سخت دی، بیا هغه بیا همیشه دی. افلم یهد لهم، آیا نه د ښکاره شوي دی خلکو ته، کم اهلکنا قبلهم من القرون، څومره هلاک کړلي موږ مخکې د دې نه د قومونو نه، مختلف قومونه څومره تیر شوي چې دی هغه موږ هلاک کړلي. ګوره که نه څومره هلاک شي دي، سبا تذکرې شي دي، رستو سبا دي را روان هم دي. د نوح علیه السلام قوم ته ګوره، عادیانو ته ګوره، سمودیانو ته ګوره، د شعیب علیه السلام قوم ته ګوره، فرعونیانو ته ګوره، نمرود ته ګوره، دا ټول دي که نه، ټول تباشي دي. اولئک الاحزاب وي، دا مختلفې ډلې وي، محزوم من الاحزاب، شکست خورده دي، مختلفې ډلې دي، دا ډېر شی قومونه دي که نه، تباشي دي. ګورې نه، نو آیا نه د ښکاره شي دی خلکو ته څومره هلاک کړلي، ډېر شی هلاک کړلي موږ مخکې د دې نه د قومونو نه. یمشون فی مساکنهم، چې دی ګرځي را ګرځي د هغې په کورونو کې، د هغې کورونو ته، د هغې ملکونو ته، د هغې کیلو ته دې ځي راځي که نه، دې ځي تجارتونه کوي، یو سګې بل سګې نه، کله چکرو باندې ځي که نه خلک، یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي، هغه قوم چې د هغې کنډرات دي وي، هغه قومونه هغه کلیو ته ځي چې هغه دغسې کنډرات پراته دي، خلک د سیل دپاره ځي، د لیدو دپاره ځي، وي نو څنګه حال دی. او نو دغې چې اینې خو عبرت ترې واخله، عبرت دپاره لاړ شه. الله دا څه له وایي، دې له وایي او څومره مې هلاک کړلي، ولې هغې خلاف کړی و، نو که تاسو خلاف وکړو نو تاسو څه یې، تاسو د هغو نه غټ خو نه یې، د هغو نه طاقتور خو نه یې، د هغو نه باړۍ په لحاظ سره، د مال په لحاظ سره، جیداد په لحاظ سره زیات خو نه یې. ان فی ذلک لآیة لأولی النهی، یقینا په دې کې خامخا نښې د هغه خلکو دپاره چې هغه دي د عقل خاوندان، لأولی النهی، د عقل خاوندانو دپاره. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما، کچر نوی فیصله ستا د رب مخکې شوي نو وس به لازم شوی په دې خلکو باندې، واجل مسمى، او نیټه مقرر نه وی، نو وس به په دې باندې نیټه راغلی وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لهم الله تسلی ورکوي، فاصبر علی ما یقولون، صبر کو په آسمان چې دا خلک یې وایي، دا خلک وایي لیکیا دي، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي، مخکې آیتونو کې صورتونو کې تیر شي، د ده دپاره د باغونه دي، د ده دپاره د سره زر سپین زري، د دپاره کورونه دي، بنګلې دي، دا قصې مې کولې، سره زر دي او سپین زر دي ورسره وي. کله وایي د ده سره ملایک دي ګرځي، هغه د ده سره یو ځای روان یا هغه د دې تصدیق دي کوي. الله فاصبر، صبر کوه، علی ما یقولون، په هغه باندې چې دا خلک یې وایي، نو بل طرف ته څه کوه، هغې باندې څه کوه، هغې باندې صبر کوه. نو ورپسې وسبح بحمد ربک، تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره، تسبیح بیانوه د حمد سره مطلب منځ کوه، بعضې وایي د دې نه د مانځه تذکره منځ ثابتېږي. سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره مخکې د انور د خطونه، وقبل غروبها، مخکې د انور د پریوتونه، د انور د خطونه مخکې د سهار منځ دی، د انور د پریوتونه مخکې د مازدیګر منځ دی. دا دواړه منځونه د اهمیت سره ذکر کړه، ولې په دې کې سهار منځ دی، مازدیګر منځ دی،
پدې کې ډیوټیانی بدلیږي. ملائک راځي د سحر هغه د ورځې هغه او د شپې هغه یو ځای کېږي په دې منځونو کې. سحر مانځه کې یو ځای کېږي نو بیا مازدیګر مانځه کې یو ځای کېږي. کله چې د سړی سحر مونځ کړی د مازدیګر مونځ کړی نو دا دوه لیکل کېږي. د ورځې ملائک هم ځان سره ولیکي چې دا سړی د سحر مانځه کې وو. د شپې هغه هم ځان سره ولیکي وایي موږ رخصتېدو راتلو واپس کېدو د ډیوټۍ نه هلته کې د سحر په مانځه کې وو. مازدیګر چې کله بیا ډیوټي بدلیږي نو هغه د شپې هغه هم راغلي د ورځې هغه مي نو د ورځې هغه ولیکي چې موږ رخصتېږو زه روان یو خدای د سحر د مازدیګر په مانځه کې وو. د شپې هغه چې راغلی هغه وایي موږ چې څنګه راورسېدو دی د مازدیګر په مانځه کې وو. دواړه ولیکي. نو الله وایي تسبیح بیانوه د رب د حمد سره قبل طلوع الشمس د انور د ختو نه مخکې او څوک پکې د الله رب العزت دا نور ذکر چې دی سبحان الله وایه الحمدلله وایه لا اله الا الله وایه الله اکبر وایه سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 پیرې دا منځونو کې وایه که نه ومن آناء اللیل او د شپې په بعضې حصه کې نو د سحر مونځ دی بل د مازدیګر مونځ دی. منځونو کې هم د الله رب العزت حمد کولی کېږي تسبیح ویلی کېږي. اول کې وایي سبحانک اللهم نو بیا ورپسې رستو وایي الحمدلله رب العالمین نو حمد شو که نه سمع الله لمن حمدنا ربنا ولک الحمد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم دا ویلی کېږي. التحیات کې ویلی کېږي التحیات لله والصلوات والطیبات دا ټول د الله ذکرونه دي. سبحان الله دی الحمدلله دی. ومن آناء اللیل د شپې په بعضې حصو کې د شپې په بعضې ټیمونو کې فسبح نو تسبیح بیانوه د الله واطراف النهار او د ورځې په دواړو طرفونو کې او د ورځې په اطرافو کې لعلک ترضا دې دپاره چې ته راضي شي ته خوشحاله شي. ولې چې د الله عبادت دې کړی بندګي دې کړي نو په دې باندې بیا خوشحاله به یې که نه. نو د ورځې په د شپې په بعضې حصه کې نو د ماښام او د ماسخوتن مونځ نو د شپې ماښام ماسخوتن مونځ د شپې راغی. مخکې تذکره طلوع الشمس قبل غروبها سحر مونځ او د مازدیګر مونځ راغی. نو اطراف النهار کې بعضې وایي ماسپښین مونځ نو 15 مونځونه دي ذکر راغله. نورو ځایونو کې هم سورت روم کې هم راځي هلته کې هغه کې هم دا 15 مونځونو تذکره په دې انداز باندې راځي. ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم موږ د وخت پر سترګې مطلب دا پسخې ګما الی ما متعنا به هغه څه چې موږ فایده ورکړله په هغې سره ازواجا منهم قسمه قسم د هغې نه زهرت الحیات دنیا دا ډول ډال د ژوند دنیوي الله وایي دا مې دې له ورکړلي نو دې باندې دې ته پسخې ګما پلان کې د هغه سره غټ موټر دی غټ ګاډی ورسره دی څوک وایي مخکې نومو د پیجارو لینډ کروزر ورسره دی پیجارو ورسره دی مارسډیز ورسره دی پلان کې دی ډینګې دی او دې باندې پسخې ګما دا خو د ډول ډال دی ژوند دنیوي دی. مخکې مثال پیش کړی یو دنیا مثال څه دی په شان د دې دی چې باران وشو فصل راوخته څه ورځې تر و تازه شینو ښایسته و ډولي و لږې ورځې پرې تېره شي ورو ورو زیړېده تګ زیړ شو وچ شو اورېجېده یا اورې بلی شو دغه وخت نو دنیا دغه وخت دی. نو دا څیزونه چې دا ټول هر څه دا ډول ډال چې دا به دلته کې پاتې سړی به تلی زهرت الحیات الدنیا دا ډول ډال د ژوند دنیوي لنفتنهم فیه دا ولې دې له ورکړلي دې دپاره چې موږ امتحان کوو په دې باندې په دې کې امتحان دی. مال دولت یې وله ورکړلی نو د مال حساب به کېږي ډېر دی نو حساب کتاب به کېږي او تنو
هغه اعتراض وکړو استاد باندې. استاد ته وې دی چا سره لګي دي او چا سره ډېری دي، او دا به ټول یو شان ورکړ وي که نه. هغه بله ورځ دی چې کور ته تلو نو هر یو لی پیسې وله ورکړې، نورو لی زیاتې زیاتې ورکړې او دله لږې ورکړې. بله ورځ چې راغله تپوس یې ترې وکړو هلکه پیسې چې ما تاسو درکړې وې د هغې ماله حساب راکوي. یو تن پاسې حساب راکوي تا پې څه کړلي؟ یو پاسه وې طالب مې پیسې درکړ وې، دومره روپۍ مې درکړې تا پې څه اخیستی و؟ هغه وې د دومره مې دا شی واغست، د دومره مې دا واغست، د دومره مې دا واغست، د دومره مې دا واغست. وخت پې ولګېد، ټیم پې ولګېد، ولې پیسې سره ډېرې وې که ټیم پې زیات ولګېد. وی ښه بل چې لږې ورکړې وې تا پې څه واغستو؟ وی ما یې پلانکې شی واغست لا شوم. وی ښه ځه کښېنه. بل ته وې او کم یو تن چې پیسې ورکړ وې چا چې تپوس کړو وی پوه شوې وی چې پیسې ډېرې مال او دولت ډېرې د هغې حساب به هم ډېري، هغې حساب به وګودي، زر به بیا فارغ کېږي نه، هر یو شي د ټکې ټکې حساب به ورکې. او چې پیسې لږې دي نو څه شي حساب ورکې؟ شی نو لږ دی نو د هغې څه حساب دی؟ آسان حساب دی. دا اوس په دې ورځو کې سړی دیاړي وکړه 600 روپۍ کور ته راوړې، نو 600 روپۍ ما بس چل کې 600 روپۍ دومره نه دي چې اوس څه بګې خوندي کې به او څه بګې څه راوړې څه به څه راوړې. غریب سړی نو هغه څه دړی یو شی راوالي، دړی بل شی راوالي، خبره خلاصه ده څه بګې نشته. یو دړی چینی راغسته خبره خلاصه ده، بیا بګې نور څه نه راځي، بله دړی بګې بیا نه راځي. ښه حالات ټول داسې دي. ورزق ربک خیر، رزق ستا د رب غوره دی، وابقا باقي پاتې کېدونکی دی. دې باندې پاتې کوم ثم اجتباه ربه، بیا غوره کړل دلره رب دده، فتاب علیه، نو مهرباني کړله په هغه باندې، وهدا او کلک کړی دی په هدایت باندې. قال اهبطا منها جميعا، الله وی کوشئ تاسو دواړه د دې ځای نه ټول. بعضکم لبعض عدو، بعض تاسو نه د بعض دپاره به دشمنان. فإما یأتینکم مني هدی، پس کله چې راشي تاسو ته زما طرف نه هدایت، فمن تبع هدایا، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا یضل ولا یشقی، نه به هغه ګمراه کېږي په دنیا کې او نه بدبخت کېږي په آخرت کې. ومن اعرض عن ذکري، چا چې اعراض وکړو زما د ذکر نه، د قرآن نه، توحید نه، زما د ذکر نه، زما د یاداشت نه. فإن له معیشة ضنکا، یقینا د هغه دپاره به یې زندګي ډېره تنګه، زندگی به تنگی په دنیا کې به هم زندگی به تنگی، نو په آخرت کې به هم داسي. یا فإن له معیشة ضنکا، نو دپاره معیشت د دنیا نه رستو چې دی نه هغه به تنګي، قبر به تنګي. ونحشر یوم القیامة اعما، قبر باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو کله چې بېدینه سړی لاړ شي نو دا قبر پې راشي او دا پختی یو بل کې ورشي. موږ د قبر ته ګورو، قبر خو زینا دا برزخي معاملې دي. ښه دلته کې چې کله سړی مړ شو نو بس د هغه برزخي حالات شروع شو، زندگی شروع شوه، دا بیا بل ژوند شروع شوی دی. په دې کې دی د خپل ژوند خبرې اوري هم، خپلې خبرې کوي هم. احادیثو کې راځي کله چې دا مړی په دې قبر کې په دې کټ کې پروت او وړي نو دا مړی आवाज کوي چرته مې وړی چې خرابي بېدینه نه چرته مې وړی وي. نو دا خبره وي اوري انسانانی ناوري، پیریانی ناوري، نور یار سوري ابي پوي انسانانی ناوري. او چې کله خسړی وي زر مې ویسي، زر مې ویسي، خپل ذات مې ورسوي. نو دام دی وی خو دلته کې دا مړی چې دا کوم چې مخامخ موږ ته پروت دی د ده نه اواز خو نه راوځي، دا برزخي معاملې دي، دې باندې موږ نه پوهېږو. اخواته دا اخوا بل ژوند دی. ښه د دې ځای نه چې کله دی مړ شو بل ژوند شروع شو، نو بل ژوند کې
د دنیا په لحاظ سره مړ دی هغه لحاظ سره ژوندی دی نو هغه ژوند به بیا تنګي نو که دا قبر پې تنګېږي نو دا قبر نه دی ښه هغه الله پې پوهېږي که دا قبر تنګېدی دا قبرونه ټول کته پرېوتي وو یا که غټېدی بعضې خلکو دپاره غټ شي څومره د مد بصر په مقدار د سترګو د ښکار څومره چې د نظر دی دومره به دا قبر ورته کولاو شي نو دلته خو نه کولاوېږي دلته کولاوېدی چې دلته کې بهر سندړې وړې شي نه دا جدا مسلې دي دې باندې ما او تا نه پوهېږو دلته هغه بل ژوند دی بل حال دی برزخي ژوند دی فإن له معیشة ضنکا نو د هغه دپاره ژوند به د قبر تنګ به یا د دنیا ژوند به د هغه دپاره تنګ ونحشر یوم القیامت اعما او راپورته کړو موږ دلته د قیامت په ورځ باندې ړوند قال رب لما حشرتني اعما دی به یا الله ولې تا راپورته کړم زه ړوند وقد كنت بصیرا حال دا دی چې زه وم لیدونکی قال كذلك اتتك آیاتنا الله به وایي دارنګې راغلي وو تا ته آیاتونه زموږ فنسیتها نو تا هېر کړي وو وکذلک الیوم تنسا دغه رنګې ته هم پرېښودی شوې نن وکذلک نجزي من اسرف دارنګې بدله ورکوو موږ هغه چاله چې د حد نه تجاوزي کړلی شرکي کړلی ولم یؤمن بآیات ربه ایمان نه دی راوړی د خپل رب په آیاتونو باندې ولعذاب الآخرة اشد وابقا او خامخا عذاب د آخرت ډېر سخت دی او باقي پاتې کېدونکی دی افلم یهد لهم آیا نه د ښکاره شوي دي ته کما هلکنا قبلهم من القرون څومره هلاک کړي موږ مخکې دي نه د قومونو نه یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي راګرځي د هغوی په کورونو کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهی یقینا په دې کې خامخا نښې د پاره د عقل د خاوندانو ولولا کلمة سبقت من ربک کچره نه فیصله ستا د رب مخکې شوې لکان لزامان اوس به لازم شوی وی واجل مسمى که نیټه مقرر نه وی نو اوس به مقرر شوی وی فاصبر علی ما یقولون نو صبر کا په آسمان چې داخله کې وی وسبح بحمد ربک او تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره قبل طلوع الشمس مخکې د نور د ختونه او قبل غروبها مخکې د نور د پریوتونه ومن آناء الليل او د شپې په بعضې حصه کې فسبح واطراف النهار نو تسبیح بیانوه د شپې په بعضې حصه کې واطراف النهار او د ورځې په طرفونو کې لعلک ترضى دې لپاره چې ته راضي شي دې باندې بس کو دا بیا و انشاءالله الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله ربنا ربنا اغفر